جی ګرانو کتونکو لروبر کې تاسو ته وایو هرکلی نن په ملک کې د تیرو 2 ورځو نه که موږ وګورو نو د سکیورټي یو سچویشن رامخې ته شوی دی او هغه په داسې حال کې چې په ملک کې آلریډي د اپریشن عزم استحکام خبرې روانې وې د هغې بیا ډینایل هم راغی چې ګنې دا کوم داسې اپریشن نه دی کوم داسې عملیات نه کیږي چې ګنې خلک به پکې بې کوره کیږي دا خو دغه اپریشن ته کوم وګورو نو دا جوړ کړی شوی هم تقریبا داسې و چې لکه دا د 2 صوبو دپاره بلوچستان او خیبر پښتونخوا دپاره ویل کېدل داسې چې په دې کې به په دغه ځایونو کې کاروایانې کیږي یو طرف ته که تاسو له موږ خبر درکو چې د دغه اپریشن دپاره د ECC چې ورته وایي اقتصادي کونسل کمیټې هغې د دې دپاره 20 ارب روپۍ چې کوم دی نو منظوري کړي دي خو بل طرف ته به موږ ووایو چې دا واقعیات کم رامخې ته شول نو د بیګا ماسخوتن 9 بجو نه بعد که موږ وګورو نو په بلوچستان کې ایټ ا ټایم په بولان کې په مستونګ کې او په قلات کې حملې شروع شوې نامعلومه دهشتګرد رالل او حملې شروع کړې په پولیس چیک پوسټونو باندې هم وشو په سکیورټي فورسز باندې هم حملې چې کوم دي نو هغه وشوې ډزې روانې وې فایرنګ و پکې د لاسي بمونو حملې هم وې دماکې هم وې بیا چې کله سحر شو نو د سحر سره سم د سحر بیا دا خبر رامخې ته شو چې په موسی خیل چې کومه ضلع ده د لورلای ډیویژن ضلع ده په دې کې په بین الصوبایي شاهراه باندې یعنی داسې عام سایټ ته کوم روډ نه و بلکې د 2 صوبو ترمنځ چې کوم روډ تلی دی په هغې باندې مسافر بسونه چې کوم دی یا مسافر ګاډي چې کوم دی نو هغه ودرول شوي دي د هغې نه کسان راکوز کړولې شوي دي او دا اس پی چې کوم دی نو اس پی ایوب چغزی دا ویلي دي چې د دغه گاډونه دا کسان راکوز کړی شوي دي او بیا ایشتې شوي دي خو پولیس دا ذرایع دا هم وایي چې د دغه کسانو باقاعده ډول باندې شناختي کارډونه هم چک کړی شوي دي او بلوچستان نه چې کله داسې خبر راشي چې شناختي کارډونه چک کړی شوي دي نو په هغې کې بیا عموما چې کوم کسان ووجلی شي نو هغې بیا د پنجاب سره تعلقي او هم د نننو کسانو ریپورټډلی تعلق هم د پنجاب د مختلفو سیمو سره دی دغه 23 ډیډ باډیز چې کوم دي نو دا بیا د سړک په غاړه پراته ولو خو د دې ترڅنګ به موږ تاسو ته یو بل خبر درکو چې دغه کې یو پولیس وایي چې 10 ګاډو ته ورونه هم ورتولې شوي دي او هغه کوم ویډیوز چې راغلي دي د دغه روډ نه نو هغه ویډیوز کې دا ښکاري چې په دغه ګاډو کې دننه کوم مالونه هم پراته ول او هغه مالونه هم سوځېدلي دي لګړه شوي دي مکمل ورونه چې کوم دی نو دغه ګاډو ته اچولې شوي دي بل طرف ته یو بل خبر به تاسو له زه هم د بولان نه درکمه چې په بولان کې خو یو ما تاسو ته ووایي چې 13 شپه اټیکس شوي ول او حملې شوي وې خو بل طرف ته په بولان کې 6 کسانو مړي چې کوم دی نو هغه برآمد شوي دي او اس پی کچی چې کوم دی کچی علاقه ده د هغې اس پی چې کوم دی نو هغه وایي چې دغه مقتولین چې دي نو دیو په فایرنګ باندې په ډزو باندې وجلې شوي دي او پولیس په دغه ځای کې هم وایي چې په ظاهره داسې ښکاري لکه دغه کسان چې کوم دی نو د دوی هم پروفایلینګ شوي یعنی د دوی هم شناختي کارډونه کتلې شوي وي او بیا وجلې شوي دي دغه خبره لا هم دغه ده چې د دغه کسانو شناخت چې کوم دی نو هغه به لا کیږي خو پولیس وایي چې په ظاهره داسې ښکاري چې دغه کسان هم پروفایلینګ شوي وي او د هغې نه بعد وجلې وي بل خبر به زه تاسو له درکم څنګه چې ما تاسو ته د ویډیو په شروع کې ووایي چې په 2 صوبو دپاره حالات چې کوم دی نو هغه داسې دي په بلوچستان او په پښتونخوا په پښتونخوا کې نوې قبایلي اضلاع چې کوم ضم شوي دي نو په شمالي وزیرستان کې دغه خودکش حمله چې کوم ده نو هغه رامخې ته شوله اوس په غرمه کې او دغه خودکش حمله چې کومه ده نو دا په رزمک کې په بازار کې رامخې ته شوې ده د رزمک په بازار کې په دغه خودکش حمله کې چې کوم دی نو 4 کسان چې دي هغه په حق رسېدلي دي او دغه شانتې 10 کسان چې دي نو هغه زخمی شوي دي زموږ ذرایع دا وایي چې دغه کسان چې کوم دي نو دا ټول مقامي خلک دي یعنی سیویلین دي په دغه کې کوم سکیورټي فورسز یا چاته مرګ ژوبله نه ده اورېدلي او دغه کسان چې دي نو اول د رزمک هسپتال ته او بیا چې کوم سیریس زخمیان ول یا ډېر زخمیان ول نو هغه بیا ظاهره خبره ده د بنو سی ام چې کوم دی نو هغه ورته ورنږدې دی نو هغې ته به وړلې شوي دي خو په دې کې یو خبره به زه تاسو ته بله وکړم چې په شمالي وزیرستان کې په میرلي کې امن پاسون چې کوم دی نو هغه هم د یو 1300 ورځو نه روان دی او هغه امن پاسون چې کوم دی نو په هغې کې
خلک ډیماند کوي چې موږ له امن راکړی، موږ له زموږ علاقو کې موږ ته امن پکار دی زموږ، او خاص کر په شمالي وزیرستان کې به خلکو چې کم دی نو هغه به د ټارګټ کلینګ نه به هغې سرتندې وهو یا د ټارګټ کلینګ نه تنګ ول، او دا پکې یو نوی لهر راغی په داسې حال کې چې زه به تاسو ته ووایم چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي اضلاع کې په مختلفو ضلعو کې لکه 13 ورځ چې کومه بله ویډیو راغله نو هغه د ډي آی خان د مین روډ ویډیو راغله، او په هغې کې ویلی شي داسې طالب نما کسان چې هغه په ظاهره باندې د هغې حلیه هم د طالبانو وه، ټوپکې ورسره وې، او هغې په دغه سړک باندې ولاړ دي، ګاډي ځي راځي، هغه ودرئ، چیکینګ یې کېږي، پته نه لګي څه په ویډیو کې خو اواز نه راځي، خو خبرې ورسره هم کوي د ډرایورانو سره. خو دغه شانتي ویډیوز راتلل شروع شوي دي چې په مختلفو سړکونو باندې دغه خلکو یو قسم له چیک پوسټونه جوړ کړي دي. اوس دغه چیک پوسټونه چې کوم دی دغه ویډیوز د څوک په کم مقصد باندې خپرول کېږي یا جوړیږي او هغه بیا نورو خلکو ته لیږدولی کېږي، نو د دغې به ظاهره خبره ده دغه ده چې ګنې ټي ټي پي یا کله دم ټي ټي پي چې کوم دی نو هغې به هم دا وایي چې ګنې زمونږ هم دلته پریزنس مونږ شو کو، زمونږ موجودګي مونږ شو کو، او بل طرف ته چې کوم دی سیکیورټي فورسز د طرف نه د عزم استحکام په نوم باندې آل دو چې هغه وي چې دا اپریشن نه دی بلکې دا یو پوره میکانیزم دی، او د دغه میکانیزم لاندې آلریډي اپریشن چې کوم دی روانې دي. خو بیا هم مونږ ویلی شو د یو اندازې مطابق چې په پښتونخوا کې د ترهګرۍ لهر چې کوم دی نو هغې یو وارې بیا سر پورته کړی دی.